قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي دلته ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. 7 مثانی د راجح قول مطابق د دین سورۃ فاتحه مراد ده. سورۃ فاتحه دا بار بار ویل کیږي، بار بار لستی شي په هر مانځ کې، په نفلو کې او دغه رنګ چې کوم دینو په فرضو کې. د دې ډیر زیات چې کوم دی فضایل په حدیث مبارکو کې راغلي دي. ما تاسو ته مخکې ویلي مو د سورې فاتحې په ابتدا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي چې الله پاک د سورې فاتحې نه د سورې فاتحې مثل او د سورې فاتحې پشان صورت نه په تورات کې شته، نه په انجیل کې شته، نه په زبور کې شته او نه په قرآن کې شته. په قرآن کې هم د دې پشان بل صورت نشته. دومره عظیم او دومره بهترین صورت دی. القرآن ورته ویل کېږي. القرآن د تمام علوم و اجمال لیخه او دا غون قرآن ورپسې بیا دا د سورې فاتحې تشریح ده. پیغمبر علیه السلام بچې د شپې اوده کېده نو معمول یې دا او همیشه سورۃ فاتحه، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ والناس دا به اولستل او په ځان باندې به دم کړل. کله چې د نبی علیہ السلام اخیری وختو بیمار او ډیر زیات سکت او د بیماری د وجې نه ډیر طاقت پکې نو، کمزوری راغلی و، نقاحت راغلی، نو بیا به عائشہ رضی الله تعالی عنها دا صورتونه ووي او د نبی علیہ السلام په لاسو به شف کړو. د نبی علیہ السلام لاس به د نبی علیہ السلام په جسم باندې راخ کړل د برکت لپاره. نو نبی علیہ السلام به دا صورتونه دا لوستل څوک چې سحر او ماښام دا وي د مرګ نه علاوه یو آفت او مصیبت هم ورته نشي ویلی. سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ بیمارو، څو ورځې هر قسم علاجونه یې وله وکړه، نه ټیک کېده. نبی علیہ السلام سره فکر شو، د وحی په ذریعې سره ورته وویلی شو چې 40 پیرې سورۃ فاتحه ووایه او په اوبو باندې دم کې او امام حسین رضی الله تعالی عنہ په اولام به ماشومو نو دی به ټیک شي. نو الله جل شانه د دې سورۃ فاتحه په برکت او په توفیل باندې چې کوم دی سکه ټیک کو. سورۃ فاتحه وایه خدا ډیر فضیلت والا سورت ته.